أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ آیات کے آغا چی وعدہ کولتا سر اللہ تعالی احدى الطائفتین د یو د دو گروپونو نو دو گروپونا یو گروپ اغا کاروانو چی کم کاروان اغا دیر اسس ساڑل او دویم گروپ اغا لشکرو چی د مکی معظمی طرف نرا روانو نو اللہ تعالی دا استاسو بانے ڈیپینڈ دا کہ کاروان طرف تا دی نو کاروان با کنٹرول کئی کہ دی لشکر طرف تا دی نو علتا با وکٹری دیتا ملوشی انہا لکم چدا یود دو طائفو بستاسو و تودونا تاسو اختل ان غیر ذات الشوکتی چدا گروپ چی اغی کی ازغی نشتا شوکا مانا اغزی دا گروپ چی ورسر اغزی نشتا کاروان تکون لکم داد شتاز دپارا ویرید اللہ خیر دلر اللہ تعالی ان یحق الحق بکلمات جسابق کی حق بکلمو دا اللہ تعالی فکلمو قلوبانے ویقبا دابر الکافرین اکٹ کی انجام دا کافرانو اس اللہ تعالی وی کتاسو دی کاروان طرف تتلی وی نو کامیابی قوتاز تا آسانا ملاو شوا خو البتہ د دین کلمه به بلند شوی نه وا ځکه د دین کلمه بلندیږي جهاد سره د دین کلمه لیحق الحق دې د پاره چې ثابت دی الله تعالی حق و یبطل الباطل الظاهر کی باطل ولو کری المجرمون اگر چې بدمنی دا خبر مجرمان استغیثون ربکم یاد کئی آغا تستغیثون ربکم چی تاسو امداد مختر پروردگار پلنا فاستجاب لکم اللہ تعالی قبول کر دعا تاسو انی ممدکم چیز امداد قبول کے تاسو بی الف من الملائکہ پزر فرشتو بانی مردفینا یو بالپسیرات دن کی ندا بدا سراروانی پلائن کے در فرشتے دب آسمان را کلیگی دب مردف مانا یو بل پسی پیدر کئی یو بل پسی نو دلتے دا ذرو فرشتو ذکرو کو سورہ آل عمران کے دا دریو ذرو دا پینزو ذرو تذکرہ شویدہ نو لنبے ذر را دمی نو بیاور پسی دو ذر نور را نو آل ٹوگیدر دری ذر شوید نو بیاور پسی دو ذر نور را نو آل ٹوگیدر پینز ذر شوید سورہ آل عمران آیت نمبر یوصل درویش لقد نصرکم اللہ ببدر یقینا امداد کرو تاسا اللہ تعالی پا بدر کے وانتم اذلہ اتاسو اذلتن کمزوری وی دا اسلحے پا اعتبارم دا افرادو پا اعتبارم اسلحہ در سرم کم ہوا افراد مون دا دشمن مقابلہ کی کم فاتقوا اللہ یری گئی اللہ تعالی نا لعلکم تشکرون دے پارے شکر گزار جوشی استقول للمومنین آیات کا آج تاوی مومنانو تا الان یکفیکم آیا کافی بنشتا دپارا ان یمدکم دا خبرا چی امدادو کستاسو پروردگارستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریوزر فرشتو بانے منزلینا راکوزشوی بلا ہائن تصبرو کتاسو صبر استقامتو کو وتتقو ازانو بجکد بزدلینا ویاتوکم من فورہم نرابشتاس فوراً فسد دینا یمددکم ربکم امداد بکیتاسر پروردگار تاسو بخمسط آلاف پپنزوزر فرشتو بانے مصومینا
چې اغیبا نخې لګونکي، نو نخې لګونکي معنا فرشتہ به پیژندې شو پشین ټربن باندې پس باندې وما جعل الله الا بشرى لكم او نو ګرځوي الله تعالی دا فرشتے مگر خوشالی ستاسو لپاره ولتطمئن قلوبكم بأدید پاره چې مطمئن شي زړه ستاسو په دی ومن نصر الا من عند الله انو اصل امداد مگر د جانب د الله نه العزیز الحکیم چې قوت والا حکمت والو. نو واپس پر سبق اذ تستغیثون ربکم یاد کا غچتا سے امداد وقت فریاد مکو یعنی امداد موقت د پروردگار پنا فاستجاب لکم نو اجابتو کتال د پارا اللہ تعالی انی ممدکم چیز امداد کون کستا سے پزر فرشتو بانے مردفین پیدر پیو پل پسیراتون کی وما جعله الله انغذو اللہ تعالی دا امداد فرشتو الا بشرا مگر خوشحالی ولتطمئن بی قلوبکم عدید پارا چی مطمئن شدی بانزون استاسو ومن نصر الا من عند اللہ انو اصلی امداد مگر جانب دا اللہ نا ان اللہ عزیز حکیم تاکی سر اللہ تعالی قوت والا حکمت والا دے. اذ یغشیکم النغاسا یاد کا آغا چکور کو تاس دا اللہ تعالی النغاسا نغاس دس لائٹ سلیپ اشما امانتم ملہو چی داد اطمینان باعث دا جانب دا اللہ دا نو سری بانے چی دیر دوی تکلیف بھی ام چی لک ساتھ خوبو کی نا تکلیف پی 50% ختم شی صحیح ٹینشن 50% ختم شی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ أَنَازِلَ وَلْتَا سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ وَيَزِنَا مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ كِتَاسُ پاک کی دے سرا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اختم کتاسن وسوسه شیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اچ مضبوط کی زړونه استاسو وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامَ مضبوط کی دے سرا قدمونه استاسو. نو دوی چلاړل نو دوی ته داسې طرف ملاو چې تسبینه شګوا څه شوا سپینه شګوا او د ابو طرف د اغوی ته ملاو سره خاور اهل مکه په باره دی راو نو دوی ته مختلف قسم وسوسې راتلې. یره ممکن ده چې موږ دا جنگ بایلو ځکه چې په دې سپینه شګه کې خو منډم نشیواله دوم نشیواله سړی سلیپ کیږي یوا او دویمه خبره ده چې ابو مونږ طرف ته نشته او د اوبر دوی طرف ته دی نو الله تعالی د شپې باران اورو نو دې سره دا فائدہ وشو چې د دې طرف ته په داسپینه شګه کې اوبو درېږي نو د سپینه شګه اوبو خو چول دي خو بالکل ډیسټل واټر وي هغه ډېر صفا ډېر ترانسپیرنت وي نو الله تعالی د دې لپاره چې تاسو په طهارتونه حاصل کړئ او د سونو او کې غستونو او کې بلا ډېر وبدي بلا زما هغه څنګه ورسره کې ناشته اشګه ورسره هغه سخت شو سلیپ خطر ختم شو او درېما هغه طرف ته ابو ته هغه سره خاوروا نو هغه سلیپ شو هغه خټه شو ها لپای شو. اذ یوحی ربک الی الملائکه آیات کا آغا چوئی کول پروردگار ستا فرشتو تا انی ماکم چیز استاسو ملگری ما فثبت الذین آمنوا تاسو مضبوط کیا کسان چی ایمان راوڑے دے سورقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زبعچوں پزنو دا کسانو کی چی کافران شوی دی الرعب حیبت فضربو فوق الاعناق تاسو وحید سٹنو دا پاسا وضربو منهم او وحید دوینا کل بنان گتی بنان وی دا گتو سرونو تا لاسونه ته وای نو چانه ست وای چمړیږي چانه لاسونه وای چې کندميږي. ذالک داد دیو جی بی اللہ شاق اللہ چی دوی دشمنی کری دا اللہ تعالی و رسول دا اللہ سرا ومن یشاقق اللہ و رسولا اسوچ دشمنی کری اللہ و رسول دا اللہ سرا فإن اللہ شدید العقاب نو تاکی سرا اللہ تعالی سخت عذاب ورکون کے دے ذالکم دا خبر دا فذوقو اسکی دا عذاب وان للکافرین او خبر دا چی کافران پار غذاب النار غذاب دا اور دے یا ایوہ الذین آمنوا اس دے سورت کے دا یا ایوہ الذین آمنوا الفاظ سرا مختلف قائدی دا جنگ ذکر دی نو دا قائدہ دا نمبر اول
یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلچ تاسو ملاو شی آکسان سرا یعنی مخ پا مخ شی کافران سرا زخفن مانا مخ پا مخ گروپونا زخف مانا لشکر فلا تولوهم الادبار نمگر دوی دوی تشاگان اخبلی ومن یولیم یومئذ اچاچو گرزول دوی تا پدا و رزبالی دبرو شاق پلا یعنی تختیدو دو پارا تختیدو دو پارا نو نتیجه صدا فقد باء بغضب من اللہ دے دا خدای دا غضب مستحق شو دے دا خدای دا غضب ہاں الا متحرفا لقتال مگر آسوس چوے گرزول شاق پلا متحرفا حیل جوڑا ان کے لقتال جنگ دا پارا بعض اوقات دا سٹریٹیجی وی دا جنگ دا سشیوی دا جنگ سٹریٹیجی وی مخکنا دا لشکر پا دے بانے ځان پوی کڑی چی الکا سنگا اور سر جنگ شروع کنو تیخت بکو نو تیخت کون دیو برا پسیوی نمونگ دے دائرہ کی والو او متحیزن یا دا چتن کے الافیت یو ڈلتا دغلتا لگ معمولی گروپ را ایسار شوی دے نوز دی معمولی گروپ منڈاو والا دی میدان نہ تختی میدان خو مقابل کی دشمن زیادتا ندائی غواری چی خپلو مرگو صدام نورسی او متحیزن الافیت یو ڈلتا نوز اللہ تعالیٰ وی کہ دا استثنائی صورتون نی دا سٹریٹیجی نی او سڑی شاو گردولا پا میدان جنگ کی مسلمان فقط باء بغضب من اللہ دے دا خدای پا غضب بانے اختشر وماواؤں جہنم ازائد دوی جہنم دے و بیس المسیر اناکار ازائد دا فلم تقتلوهم تاسو نومر کړی دا کافران ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی مړ کړی دوی وما رمیتا تاویستل کړی او پیغمبر ایت رمیتا کړه چې تاویستل کول پیغمبر علیہ السلام داسې دیکھو ګور داسې یو موټه شګي راوغسته کافرانو طرف ته ورغورځولې وشاحت الوجوه نو هغه خوره چې په چا لګېدلې و نو یا هغه مرشه په جنگ کې او یا زخمی شو الله تعالی فرمای شګه نه سړی مړی او نسڑے زخمی کئی صحیح دا اللہ تعالیٰ کول وما رمیتا اتاوستل نو کڑیت رمیتا کلچی دوستل کول ولیکن اللہ رما لیکن اللہ تعالیٰ وستل کڑی ولیبلی المؤمنین ادعا دید پارا چی انعامو کی اللہ تعالیٰ مومنانو بان جانب پلنا بلا ان حسن بہترین انعام ان اللہ سمیع علیم تاکہ سر اللہ تعالیٰ وریدن کے عالم دے ذالکم دا خبر دا وان اللہ اپوشے چی اللہ تعالیٰ موہنو کمزور کون کے دے کے دل کافرین دا تدبیر دا پلیننگ دا کافرانو ان تستفتحو اس دا خطاب دے اہل مکہ و سرا دای چې کله د مکی معظمین راوتل نو ابو جهل سره د سردارانو بیت الله شریف ته نړ او د بیت الله غلاف پورې ځوان شو او وی او الله مونږ دواړو ګروپونو کې نه مونږ کې محمد رسول الله کې چې څوک په حق دی ناغی له کامیابی ورکا چې څوک په حق دی ناغی له کامیابی ورکا نو چې دای دا واټه کولو خړ نو کافرانو وی دا څنګه چلو ش الله تعالی دا تاسو خدای نه غوښتي چې څوک په حق دی له کامیابی ورکا نو تاسو دعا قبول کړئ ان تستفتحوا کتاسو طلب دا کامیابی کولو فقد جاکم الفتح نو تاکی سراغ لتاسو تا کامیابی دعا مؤثر کارک وَإِن تَنْتَوْا كَتَاسُ مَنَشِوِي دَدَيْ قِسْمْ دُعَانَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نو دا تاس دا پارا دیر بہتر وا وَإِن تَعُودُوا اکتاس واپس کے کفر پلتا نغد نمونگ واپس کے فیصلیق پلتا یعنی بیا بم ہلاکو ولن تغنی عنکم فیتکم انشی دفکور تاسونا لشکر تاسو شیئن حصے ولو کسرت اگر چی دیر زیادی تعداد کی وان اللہ اپوشے چی اللہ تعالی مغل مومنین ملکرد مومنانو دے یا ایوہ الذین آمنوا تا دویم قائدہ رہا دویم رول لے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ اوبیڈینس کوئی اطاعت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولا تولو عنہ مگر دوئی دا اللہ و دا اللہ پیغمبرنا وانتم تسمعونا حال دار جتاسو اولی دا حکم ولا تکونو امکی گئی کالذینا پشاندہ کسانو قالو سمینا چیغوی منگووری دا خبرہ وهم لا يسمعون حالانکہ دوی نا اولی دا ذکر دا اولی دو مانا دارا چی عمل پہ باندے ہوکا دا اولی دو مانا دارا چی عمل نو چی پا دے وقت دی وری دا پدی دی وستا دا خو اوریدل ندی
ان شر الدواب عند الله، اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا سه بنده چې په دې وګه الفاظ واوریدل، په دې وګه وستل عمل به باندې ونکو، خدای وی دا خو زناور په مرتبه لري، اواز خو زناورو موري، اواز خو زناورو خو پویږي په نه عمل نشي کوله. نه الله تعالیٰ وی تاسو عمل نه کوئ نو بس زناور شوي. ان شر الدواب تاکي سرا ناکار زناور عند الله پنځ د الله الصم البكم کاناو ګنګیان دي الذين اغا لا يعقلون چې خبر باندې نه پويږي. الله تعالیٰ فرمایي بیا هو تاسو زناور کوم ناکار زناور دي چې خبر باندې ځان نه پويږي. ولو علم الله فيهم خيرا اکثر محسوس کړي الله تعالی په دې کې خیر لاسمعهم دا خبر به دوی تا او ولي وا کافرانو ته. ولو اسمعهم کچر او ولي دوی تعالی تولوا دیبه مخغرزول او هم مورزون زکه حال دار چې دوی دار خبرنا مختاون کې دی یا ايو الذين امنوا او ایمان والو د درې مقاله یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو استجیبوا لله تاسو لبیک وای پازیټیو ریسپانس ورکړي الله تعالی او رسول د الله تعالی اذا دعاکم چې کله الله او رسول د الله تاسو له دعوت درکې لما یحییکم هغه شیطا چې تاسو بجوندی کی هغه شیطا چې تاسو بجو نو اوس پته ولګی دا چې کوم ځای جهاد لازمی شي نو انت جهاد سبب د ژوند وی دا سبب د مرګ نه الته جهاد سبب بسی د ژوند وی هغه سره قوم ژوند دی شي افراد قوم نشي خو قوم ورسره ژوند دی پاتې شي او کدا قوم د جهاد په आवाज باندې لبیک کو نه وای نو ټیک ته حیثیت داسي لکه د سینما پرده باندې چې فوټوان منډه تړي وای د دې ژوند نه ژوند ختم شوی دا یو غلام قوم دی تاسو شوی. وَعَلَمُوا پوشی ان اللہ جل تعالی یحول بین المرء دے حائل کیگی د سڑیو داغد ظلمیس کی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اپوشی دا چتا سبحان اللہ تعالی تجمع کوشی وَاتَّقُوا فِتْنَةً ازان بد کی دا آغا مصیبت نالا تصیبن الذین چن برسے گیا کسانو تا ظلموا منکم چ ظلم کرے دا تاسنا خاصتا فقط اغویتنا بلکہ تاسو با امزان سر نو پتہ ولګی دا چې کوم ځای دفاع د قوم فرض کفایه شي دفاع د قوم فرض کفایه شي نو هغه ځای کته کسل او ناراستی کې څه کې ک ناراستی کې نه د ناراستی نتیجه د ټول قوم فیس کوي څوک به کوي ټول قوم به دغه نتیجه فیس کوي. واتقوا فتنة ازان بچ گئی دا آغا عذابنا لا تصیبن للذین چی نبرسی گیا کسان تا چی ظلم کڑی منکم دتا سنا خاصتا فقط بلکہ طول خلق بزان سر پخپل چاپے چل کے خیلی. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اتاسو پوشی چی اللہ تعالی شدید العقاب سا خذاب ورکون کے دے وشکرو یاد کئی آغا ایزن تم قلیلون چی کلتاسو لگوئی پتیداد کے اسلحہ کے مستضعفون فی الارض کمزور گرزول شہر پزما کے نو دا مستضعف اصطلاح چی پا قرآن کریم کی رازی نو مراد ندا سے قومی چی دا غی بنیادی حقوق دا غی نسلب شوی سشی شوی بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کے ناغست شوی مستضعفون فی الارض چی تاسو کمزور گرزول شوی پزما کی تخافون تاسو یریدئی ان یتخطفکم الناسو چی او بتختی تاسو لخلق تخطف مانا دا یو مرغی دا منگ ورطا تپوس وایو دا چرگی سر بچی وی آغلتا ناغر اخلاش یو بچی او تختی سورتا وی تپوس صحیح نو دے دا اغد تختولو تا تخطف وی سورتا وی تخطف اللہ تعالیٰ وی تاز دا سے کمزور اختطافی کی بس دا اختطاف تخطف اختطاف جو شے دے ما اللہ تعالیٰ وی تاسو کمزوری وی تاسو یریدئی چی سو وقت بس وقت مبانی حملو کی اختطاف ممو کی فآواکم اللہ تعالیٰ تاسو لزائدر کا مدینہ کے وعیدکم امداد استاسو کے بنصری پا امداد پل ورزقکم من الطیبات اروزی در کرتاسو لا پاکیز سیزنا طیبات مانا غنیمتونا پاکیز سیزنا مانا غنیمتونا ذکر غلطی و مسئلہ اولی کا کہ کم شیطا گٹی ناغے کے شبہ کی دیرشی ممکن دا چرتا خبر ادا سے کنی سی اگر اشتیا نہیں پر اقبل بیزنس کرے خبر ادا سے کنی نستا شبہ پا کی ہر چی پا میدان جہاد کے مال غنیمت دا کافر نے پادشو دا 100% پاکیزہ شہد ہے دا سا شہد دا 100% دیو جی اللہ تعالیٰ اور طیبات ہوئی
لعلکم تشکرون دیر پارے تا شکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا قید نمبر 3 او ایمان والو لا تخونوا اللہ خیانت مکو اللہ تعالی و رسول اللہ تعالی وتخونوا اماناتکم خیانت مکو پامانتون اقبلو کی وانتم تعلمون احال دار تاسو پوئے گئے چی خیانت عقلا ہم دیر ناجائز کار دے یعنی کہ شریعت حکم نہیں کرے انسانی عقل ہم داوئی چی خیانت او چیٹنگ بریچ آف ٹرسٹ دا دیر ناروا کار دے وَعَلَمُوا اپوشی انما اموالکم چتا کی سر مالون استاسو اولاد استاسو فتنتن دا یو ٹس دے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اتا کی سر اللہ تعالی پنیز دا اللہ بانے لو اجر دے یا ایوہ الذین آمنوا دا پنزم قیدہ او ایمان والو ان تتقوا اللہ کتاس یرے گئے اللہ تعالیٰ نا تقوی اختیار ویجعل لکم فرقانا نا اللہ تعالیٰ بدر کی تاسو لا فرقانا نو فرقان دودری معنی دی جائے یو معنی یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ بدر کی تاسو لا کرائیٹیرین پاور سشے کرائیٹیرین پاور ستاپ ذہن کے مداخل میکانزم ڈیولپ شی چتب عالم نہیں خستا ذہن بتاتا ہوئی دا کار مکوا دا کار جائز نہ دے دا کار مکوا دا اللہ تعالیٰ علتے او پیمانہ ستا پا ذہن کیوں لگئی دسل وجہ دا تقوی دا وجہ دسل وجہ دا تقوی دا وجہ اللہ تعالیٰ یو گفت تالا در کی پدی دماغ کی درو لگئی نتبی التزان بچ کے دا یوا ذہن یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ بدر کی تاصل فتح فرقان پا مانا دا فتح دا لکہ بزا اللہ تعالیٰ دا بدر رزد یوم الفرقان ویلی دی یوم الفرقان مانا رزد فتح ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم او اللہ تعالیٰ بور جیتاتنا سیئاتکم واد گناہون استاسو ویغفر لکم او ببخطاستا قد گناہون استاسو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ تدوئے میرا بانے مالک دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بعض اوقات یو خبر چوڑان دیتی رشیوی آغا وقت سلی پا ذہن کی داغی حکمت نہ رہی آغا وقت خود بدریب سکالا پینز کالا لس کالا بعد ورطا پتو لگی او آغا وقت جماعتا تکلیف ملاو شو داغی پس منظر کے اللہ تعالی مالا دا خیر راکا صحیح نوس اللہ تعالی وی دا مدینی ریاست قائم دل دا مدینی دا ریاست پس منظر کے دا بدر جنگ کے دل دا بدر پا جنگ کی تاس دا دمرا روی کامیابی در کے دل دمرا روی کامیابی در اللہ تعالی وی دو کال رست تاریخ تو گو رہی چکل مکی والا راجہ مشیو دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل ارادے کولا او اللہ تعالیٰ ورطا حکم کو چی مدینی تا ہجرتو کرنا اللہ تعالیٰ فرمائی چی آگا و خدا خبر دیر اگرانا وا خپل کلے خپل وطن پر خودل خپل جائداد پر خودل خپل کور پر خودل خپل رشدار پر خودل او بل وطن تطل آسان کار دے گران کار دے گران کار او اللہ تعالیٰ فرمائی اما گران کار مو آگا وقت کرو سمر لوی آسانی و سر رالا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ آیات کا آغا چی تدبیر و پلیننگ کو تاتا کسانو کفرو چی کفر کرو لیثبتو کا چی تاقیت کے واچی او یقتلو کا یاد قتل کے او یخرجو کا یاد اباس نمک معظمین نو دا دری تجاویزو چی دریو کے کم کارو قتلی کو قید کے واچو کہ دمکی نے اباسو یو کس اوے چی قتل بے کو ابو جہل اگر دا میٹنگ پروزائد کو اگر وہ اتدا وصل لرے کہ محمد رسول اللہ بقتل کی صلی اللہ علیہ وسلم دا بنو حاشم دا بنو مطلب دا بنو نوفل دا درے قبیلی بھی تربوران بھی خبر کی دولی کا دالتا بنو حاشم بنو نوفل او بنو مطلب یو عبد المطلب دے عبد المطلب خود پیغمبر علیہ السلام نکا دے نوفل پہ بالا نکانو کے دے نوفل او دا غنی مطلب پہ بالا نکانو کے دے غور نکو نوی دا بنو نوفل دا بنو حاشم و دا بنو مطلب دا اغی دا مقابلی وصل لري ای خود بانی اور بلکی اخوڑی زورور خلق دے دا اغی سنے بس دقا سے مڑکے ای خود بانی اور بلکی فکینت نا تاسے قل خوری نا اغی کی ناو نا دویم تجویزو چی دے با اوباسو مکی مزمینہ بے اوباسو نا ابو جال دا تجویزو مرد کو ویرد زبان زبے دمر مؤثر ہے چې کده بل وطن تلار دومره ډیر مرګري بدن له پیدا کی چې مونږ باندې به اور بل کی صحیح دومره ډیر مرګري بدن له پیدا کی صحیح ټول دنیا کې به
خبر ده کړه کړه بس ها نو ټول دنیا کې بزان له ملګری پیدا کی چرته شپوت پارا نشو کوله نا ابو جال په خپل تجویز وکړو چې بس د ټولو قبیلونو به یو سردار والو ټولو قبیلونو به یو سردار والو او داسې نو کچھ اجتماعي انداز سره به قتل کو یو قبیله نشي قتلوله ځکه یو قبیله مخه نه ویني د بنو هاشم د بنو نوفل د بنو مطلب نه په جیل کې چول شو یو شپه په جیل نشو تیروله اوس به قبیله ور دغلی جیل دروازه ماته کړي خلاص کړ دي نو ویل ټولو قبیلو د هغه انوالومنت وکړ دي کولیشن جوړ بغیر د کولیشن نه کار نه کیږي دا کولیشن کې بدای چا سره جنگي صحیح نو کولیشن دا ډېر په خوانه تصور دی نو کولیشن جوړ کو د پیغمبر اسلام کور ته چاپی رکھې نه چې سار دې منځره پر راوځي او بیت الله ته وی نو بس په باندې حمله وکړو حضور اسلام د شپې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی سره اوته او حضرت علی رضی الله تعالی د حضور اسلام بستر باندې پروت خبر ده کړه وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ادوی پلاننگ کو اللہ تعالیٰ پلاننگ کو واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کون کے دے نو د خدای پلاننگ کامیاب شو نو دغه ته اولی کې یو مسله د تقدیر چې د هر ایشو په حواله انسان هم پلاننگ کوي او د الله هم یو پلاننگ کوي انسان هم پلاننگ کوي د الله هم یو پلاننگ اوس کله انسان پلاننگ د الله پلاننگ سره مطابق راغی نو دا شی کامیاب شي دا شی څه شي کامیاب شي او کله انسان پلاننگ یو او د خدای پلاننگ بل نو دا لازمی ده چې چا پلاننگ به کامیابی دا الله پلاننگ به کامیابیږي نو بیا د ناکام شي خپل پلاننگ کې او د الله تعالی پلاننگ کامیاب شي غي ته بیا موږ مسله تقدیر وو هي ته به سوای مسله تقدیر چې بس دغه د خدای فیصله وه دا د خدای فیصله وا نو ورپسې تایید وکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بیا عقیده ساته چې الخير فيما وقع بظاهر به تعالی تکلیف ملاو شوی نا امید شوی به تاوان درته ملاو شو خو خیر هم په دغه کې دا کومه فیصله چې خدای وکړه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف دا صحیح احمد حدیث لیکه چې قوي مؤمن څوک قوی مومن دا بهتر دی خدای ته ډیر خوښ دی په مقابله د کمزوري مومن کې ته خدای خوښ چې مسلمان دی سي نه قوی دی د خدای څخه خوښي چې مسلمان دی قوی دی پس کې دی قوی هر شي کې دی قوی دی عقیده دی قوی اخلاق دی قوی اعمال دی قوی معیشت دی قوی سیاست دی قوی ټکنالوژي دی قوی علم دی قوی هر شي دی قوی صحیح نو دا خدای ته خوښ دی د کمزوري مؤمن مقابله کې او پیغمبر علیہ السلام وی وفي کل خیر مؤمن که کمزور هم دی نو مؤمن دی خیر دی پکې دا ولي چې په دواړو کې خیر دی په دواړو کې نو په دواړو کې خیر معنا دا ده چې په کمزوري مؤمن به هم پرایورټي غیر مسلم نه ورکړي دا بنوي کافران د دې مسلمان نه ډېر خدي کدا دی وای دا د عقیده خلاف خبره ده دا ولي که ځکه پیغمبر علیہ السلام وی وفي کل خیر چې په مسلمان کې خیر دی که کمزور هم وي عقیده خو شته اوس خدا حدیث لګا حضور اسلام وایي چې احرص علی ما ينفعک چې کوم شی تا د پاره نفع بخښ وي دلیکا چې کوم شی تا د پاره نفع بخښ وي ناغي باندې حریص شه حریص معنا تګودو کا څوک تګودو په وکا یعنی معنا دا چې ستا ذهن او ستا پویا په تر کومه حدا پورې دا هغه باندې ته کوئی دا شی مال لپاره د خیر دی دا شی مال لپاره د خیر دی او شرعاً لیجیټیمیټم دی جایز نو پیغمبر اسلام وی احرص بیا هغه کې تګودو کا ګوه واستعن بالله خدای نه امداد غواړه خدای نه امداد غواړه ولا تعجز کمزوری مکوا بزدلی مکوا کمزوری مکوا بزدلی مکوا ځکه سره کمزوري بزدلی کوي نو دا خو هیڅ کار نه دی څه کول شي صحیح شو اوس که سره کمزوري بزدلی کې په فری باندې گاډي چلول شي ها بس بیا خو به تاسو نو کې ناس دي صحیح نه بس ها ها ما پلیټو نو دا ګرځا په ای ډی کړه ها ورنه جوړ دې ډېر راشم نشته ورنه شو بیا موږ څه راځي ډېر دا چې ما سره وای ما به اغنه انایو چې دا تجربه کړه ها دا خو یو رد مره تیر راځي ټیکټ ورته ملاش
نو احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کوم شی باندې پوښي چې دا جایز هم دی ما د پاره د خیر هم دی، نو پیغمبر علیہ السلام وایي گو اهډ، وخت مضایع کوا، مبوزدلی کوا، مکمزوری کوا. اوس یو سړي سره پیسې دي $10,000 څه شي $10,000 دی، وایي یاره که څه بزنس کې مې لګولې ممکن د څه ګټه کې صحیح، خو ورسره ظلم دی داسې بایلم دله نادله، نو دا بزدلی او کمزوري نو دې څه کولی شي؟ هېڅ شی نه شي کولی. دیو چې پیغمبر علیہ السلام ولا تعجز، کمزوری او بزدلی مه کوه. وان اصابك شيء، پیغمبر علیہ السلام فرمایي کہ نتیجہ ستاره توقع خلاف رااله، نتیجہ ستاره توقع خلاف رااله، فقل ما شاء الله وما قدر، نو بس دا وایا چې دا د خدای فیصله وا، د خدای خوښه وا، دا چې کومه نتیجه رااله دا الله فیصله وا، د الله خوښه وا. ولا تقل، دا سه موایا لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا، یره نو کدا سه نکړې به بدل شل شو، اکه دا چل نه کوي بیا بدل شل دولي چې دا سه موایا چې لو ان فعلت كذا لكان كذا، یره خو کدا سه نکړې دا چل بشو، کدا سه نو کړه دا چل بنو شوی. فان لو تفتح باب الشیطان، ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا دی وې کچره ټاټ نه شیکي صحیح، دا ته شیطان لار ورکه چې تا ایمان باندې ټیک کړی، ځکه شیطان ته پته ولګي سړی کمزور دی، دا سړی دا کمزور دی، بس د چلونه مصیبت ورته ورسي، بس د په ذهن کې بلا ډېر تحفظات او بلا ډېر ریزرویشن وي، بس خو مړه په مخ کې ځه الله یادوا او په مخ کې ځه چې څه کېږي نه کېږي به صحیح. ادا همت هم دغه خلک کولی شي صحیح. کوم خلک چې بزدلي او کمزوري حرکت نشي کولای، هغه چې دنیا کې کامیابی حاصلول شي دا لار روښ شي، هغه غریب شي کوي. دا مطلب هغه د مسلمانانو مطابق هغه د ظلم نه دی، نو دوی ظالم هغه چې الله سره شرک دی. نو دا بعض مسلمانان چې دوی دا ظالمان دي دا سره دي، بیا کوم دا او ډېر غریب ځکه هغه لوی ظلم کوي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لوستې شي دوی باندې آیاتونه زمونږه، قالوا دا کافران وایي قد سمعنا، او مونږ واورېدل. داسې ماته وګورئ واورېدل. لو نشاء کمونږ وغواړو لقلنا مثل هذا، داسې خبرې مونږ لم ډېر راځي، داسې خبرې مونږ لم ډېر راځي. د مولا صاحب بیان دی او واورېدل صحیح، دا خبرې مونږ لم ډېر راځي، ډېرې مو اورېدلې دي. دا ګوره شیطان پیاز دا کافرانو به همدغه سوي. لو نشاء کمونږ غوښتې لقلنا مثل هذا، مونږ به همداسې خبرې کړې. ان هذا الا اساطير الاولين، ندیدا مگر د ځانه جوړ کیسې د لومبنو خلکو. ويسقال اللهم، نو د کافرانو چې قران ته د ځانه جوړې کیسې وې، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یاره ورکړه، په داسې خبرې مکوئ، خدای در باندې کانې وګورئ، خدای در باندې تیګی را وګورئ. نو ته یو کافرو داغه نوا نضر ابن حارث، سلام علیکم، نضر ابن حارث هغه دومره خبيث سره چې هغه داسې اسمان ته وکتل، وی او الله دا محمد مونږه یاري چې کانی بدر باندې راوړيږي، کله قران ته سوای د خلقو کیسې ورته وای چې د ځانې جوړې کړې دي، مونږه ورته وایو ته کانی ولې نه راوړې. وَإِذْ قَالُوا يَا كَاغَچوي دوی اللهم او الله إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، کبدا قرآن حق د جانب ستانه همونږه نه منو. فامطر علینا راوری مونږ باندې حجارة من السماء، کان یو تګ د اسمان نه اویتنا بعذاب الیم، یا راولی مونږ ته بل دردناک عذاب. وما كان الله ليعذبهم، اوس پیغمبر اسلام یا الله دا خو دومره شیطان سره دی چې زه ولستا یره ورکوم د تا ته جرأت مظاهره کوي، عذاب په بیا نه راځي. الله تعالی عذاب چې نه راځي اسباب خو موجود دي، اسباب د عذاب موجود دي، خود نه راتلوی دو عظیم سببونه موجود دي، هغه رکاوټ جوړ کړی دی. د عذاب د نه راتلو دو عظیم موانع موجود دي، معنی وي ورته څه وایي موانع موجود دي، او هغه دو موانع یو خطه پکې موجود دي. پیغمبر ته وایي نستا ذات یو لوی معنی دی چې پیغمبر کوم خطه کې موجود دی، انتظار عذاب نه راوړل. پیغمبر چې کوم ځای موجود دي البته چې کله ز عذاب راولم قوم باندې دی وجه کوم قوم باندې خدای په عذاب راوسنه پیغمبر ته وسوي وې ته تیوزه ته تر شپه اوزه مرګري ځان سره وباسه
نو چې هغه یو طرف ته کنه بیا عذاب راوستو نو یو خطب کې موجود دی نمبر اول او نمبر دویم دا سه خلق موجود دي د میس کې چې غیر د خپل بیا دي استغفر الله و استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار و خدای نه بخنه غواړي خدای ته عاجزي کوي نو پته ولګی دا چې پیغمبر موجود نه خدای عمومي عذاب دراولي چې نیکان خلق موجود نه بیا خدای عمومي عذاب دراولي بیا خدای عمومي عذاب دا عمومي لفظ او فریاد ساتي عمومی عذاب آئے تو وہی کہ تو قوم اور ترتباش حضرت تیرے رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ خپل کمیونٹی دا عذاب نہ بچ ساتل غواړي نو دا استغفر الله وظیفه ډیره کوه سکو استغفر الله وظیفه ډیره کوه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه یا صرف استغفر الله وای نو یوازې تنه ستا کور به بچي تاسو سره بغیر مسلمان بچي تاسو سره فاسقان او فاجرانو د عذاب نه بچي ځکه تاسو استغفر الله وای او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ درې نصاب د خولې دي چې په روزه شپه کې کوس دی نظر کړه ته استغفر الله وایا په مختلف اوقاتو کې لکه 200 دی یو مانځنه پسوي 200 ځله دی بل مانځنه پسوي یا په لار تل ځای دیکھو په عدد دی پورک 40 غنټه کې د عدد پورک نو دا اعلی مرتبه ده اوسطه مرتبه 300 او ادنا مرتبه 314 نو چې سړی سار وختي استغفر الله 314 ځله وایي یا ساری یو سلزله وایي یو سلزله چې تر لنچ وخت کې وایي یو سلزله بیا ماښام وایي صحیح نو دې سره به دې هم بچي کمیونټي به هم بچي عذاب میں بس استغفار کار خلق دې استغفار وظیفه شروع کړي قندار والا ته وایي استغفار وظیفه شروع کړي خو د استغفار معنا دا چې ګناه مکه ورسره ځکه استغفار معنا خدای چې خدای ما معاف کړي نو یو طرف ته خدای نه معافی سوال کې استغفار وای او بل طرف ته په ګناه روان دا شی باندې صحیح شو نو چې استغفر الله وای نو بیا به تر کار نه کوي وما كان الله ندي الله تعالى ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فيهم وتفك موجود وما كان الله ندي الله تعالى معذبهم عذاب ورکون کې دوی ته وهم يستغفرون حال دار چې دوی نه سخلق دوی کې يستغفرون استغفار وای وما لهم الله يعذبهم الله اصلي دوی لا چې عذاب ورکړي دوی لا الله تعالی هم يصدون عن المسجد الحرام حالانکه دوی ملکه پیغمبر د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاء او ندی دوی دوستان دا اللہ ان اولیاء الا المتقون ندی دوستان اللہ اگر متقیان خلق ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دوی نپوئے گی وما کان صلاتهم نو اس دوی ہوئے چنا مونگا خو عبادت کو طواف کو منس کو پخپل انداز بانے د بوتانو عبادت کو بیت اللہ شریف کی اللہ تعالیٰ وی رضی د ملک خدای بے خوباسی د دې د عبادت ته خدای به قباسي دی خو چې بیت الله کې عبادت کوي تاریخ دی اسیټای وي سو سپیلکان وي وما كان صلاتهم ان دې مزدد ان عبادت د په بیت الله کې الا مکاء مگر سپیدی وار او تصدیقا التاریخ ګور فذوقوا العذاب الله تعالی بولته وي اوسکه عذاب ما کنتم تکفرون سبب دا چې تاسو کفر کولو ان الذين تاكفروا كفار كفروا چې کفر کړو ينفقون اموالهم دای خرج کوي مالونه خپل صدو عن سبيل الله چې خلق منکې د الله د لارې نه فسينفقون پس دوی بخرج کوي دا مالونه ثم تكون عليهم حسرة بیا به دا مال په دوی باندې سبب د ندامت او ثم يغلبون او بیا به دوی کمزوري کول شي کسب کول شي والذین کفروا کفروا چې کفر کړي دي الى جهنم يحشرون جهنم ته جمع کول شي ليميز الله الخبيث
انجام بیدار چویدہ بکی اللہ تعالی گندہ من الطیب د پاکیزنا ویجعل الخبیث بعضو علی بعض وابچے گندہ د پاس د یوبل فیرکمو جمیعا نراجم بکی طول یوزائے فیجعلہو فی جہنم بیاب ارتاو کی جہنم کے اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دے قل للذین کفروا وای آکا سانتا چه کفر کردے ان ینتہو کچر دوی منشدو کفرنا یغفر لهم نو دیتا با ابخر شیما قد سلب آغا شیچ دوی مخی کردے ذکر اسلام دا سوی طول گناہونا ختم کی چه سڑے کافر یا مسلمان شی طول گناہونے ختم شی وَإِن تَعُودُوا وَإِن يَعُودُوا أَكَدُوا واپس کے کفر تا فقد مضت سنت الاولین نو تاکید سره تیر شوه دے طریقہ دنوں بنو خلقو چې الله تعالی بیا څنګه نیولې دي وقاتلوا اجنگ قید سرا حتی لا تکون فتنہ حتی چھ باقی پاتن شیس کانس پیریسی او دسیسا ویکون الدین کلو للہ اشی دین طول اللہ لپارا فینلتاو کدوی منشل کفرنا فین اللہ بما یعملون بصیر تاکی سر اللہ تعالی پاغ عمل چدوی کئی دن کے دے وین تولو اکدوی مختاو کم فعلمون پوش ان اللہ مولاکم چھ اللہ تعالی مالک ستاسو دے نعم المولا بہترین مالک دے و نعم النصیر بہترین مددگار دے نظیر استنی آیت کی بے تحقیق تے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمع تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا